دا چې پاکستان یې دلته پیدا کړي په دا سیمه کې په دغه ځای کې دا یو زخمي ناصور پیدا کړي، دا یو میکروب پیدا کړي، دا د دې دپاره پیدا کړي دی د هندوستان سره مخالفت کوي، د چین پیسې اخلي، زموږ سره مخالفت کوي، د امریکا او د روس او د بل څخه اخلي، د ایران سره مخالفت کوي، د عرب څخه پیسې اخلي. د کاروبار دغه دی، دغه د پیداوار دی، دغه نقل دی، دی پیدا شوی دغه ته دی. که دی د سره فکر وکړي په حقیقت کې سمې خواته ولاړه شي، ښه پالیسي جوړه کړي، ښه پلانونه جوړ کړي او دا وپاموي چې دا زما ګاونډي هېوادونه دي، دا درې طرفونه چې ماته پراته دي، هخوا ته مې هغه اوبه دي او نه دا اوبه په تکلیف کم، نه دا درې هېوادونه په تکلیف کم، نو به دا د ده دپاره هم په خیر وي، د سیمې دپاره به هم خیر وي. خو پاکستان اختیار نه لري پاکستان او که نه غواړي، نه اختیار نه لري، دی یو چا په لاس کې هم دی او خپله یې ده ته چې دا شی ورکړی دی. پاکستان کې پیدا شوی دی، کوښ پیدا شوی دی ګرسره کې، د سره یې کوښ پیدا کړی دی، د سره چې دی دغه شپږ اویا کاله کېږي، اوه اویا کاله کېږي چې د ده عمر دی تر دغه وخته پورې دی یې ګرسره چې پیدا کړی دی، کوږ وږی پیدا کړی دی، سر یې د پښو خوا دی، پښې د سر خوا ته دي، چپه یې سره پیدا کړی دی. دغه چپه سیاست یې په لاس ورکړی دی، مزدور دی، د مزدورانو دپاره کار کوي. دا ترهګر چې تا مخکې یاد کړی چې دی وایي ترهګري یې سزا په عذاب، ترهګر څه شي دی؟ پاکستان څنګه وایي چې ترهګر دی؟ خپله د ترهګرو ځاله پیداوار د ده، ګټه د ده او دی خپله معاملې کوي، خپله تجارت پیدا کوي، خپله ګټې د دغه لارې څخه پیدا کوي. بیا دی ترهګر وایي، دا خو معنا هغه لري لکه غل چې نارې وایي غل دی. اوس موږ کور والا یو، ایران کور والا دی، په هندوستان کور والا دی، موږ هم نارې وخو چې پاکستان کې مشکل دی، پاکستان هم نارې وخو چې په دوی کې مشکل دی. نه نه مغه پاکستان چې ترهګري لري خپله وایي زه سوځم، زه وایم نه وروره، دی دې ماسې خپل د اعمالو کردار سم کې پاکستان خپل د خلکو سره ظلم کوي چې دی وایي ترهګر دی. دی دې د پښتنو سره ظلم نه کوي، دی دې د بلوچ سره ظلم نه کوي، دی د سنجیانو سره ظلم نه کوي، نه ترهګر سره نه شایسته. وروره د ده قانون دا ټول اسلامي دغه دی افراد دي، دغه افراد د عام خلک مسلمانان دي، خو قانون یې د انګریز دی، نه سره خوري دا شی. دا شپږ اویا کاله کېږي، اوه اویا کاله کېږي په زور روان دی، چپه روان دی ورسره. خو پاکستان مشکل په دې ځای کې دی چې خلک یې اسلامي دي، قانون یې د انګریز دی. دی دا قانون واخلي ورسره اسلامي دی کې دغه جامعې غوښتنې دي ومني، د دغه پښتنو او د بلوڅ حق او حقوق دي ورکړي، نه جنګ شته، نه ترهګر شته، نه بل څه. دی خپله ترهګر دی، زه درته وایم زه غل یم، زه د غله نارې وکړم، دا و چپه معامله ده که نه. څنګه قانون غیر اسلامي اما اسلامي هېواد کنټرولوي پې؟ زه وایم خو دغسې کنټرولوي، خو دغسې کنټرولوي چې دی وایي نه نه ترهګرو څخه زه سوځم. دی به تروریستان پیدا کوي، دی به القاعده پیدا کوي، دی به میکروبونه پیدا کوي، نورو هېوادونو ته بېلېږي د ګټې لپاره. ما تا ته مخکې وویل چې په هندوستان کې چې کومې حملې کوي دی، چې د میکروب اصلي ایالت ته چې کومې حملې کوي د چینه ګټې پیسې اخلي. په افغانستان کې چې کوم چمونه کوي د مرکزي حکومت په خلاف دی درېږي، هغه د امریکا او د روسیې او د نورو غربي هېوادونو څخه پیسې اخلي. که په هندوستان دغه په ایران کې کوم مخالفتونه کوي، کوم میکروب اصلي ایالت ته مشکل کې د عربو پیسې اخلي، د ده دغه پیداوار دی، دغه یې ګټه ده، دغه یې کاروبار دی.